नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुम बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसल्लम इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबि अहलिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम वफ़ी मक़ामिन आख़र क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इज़ा सजद वसबल हसन वल हुसैन अलैहिमुस्सलाम अला ज़हरिहि फ़इज़ा अरादू अन यमनऊहुमा अशार इलैहिम अन दऊहुमा फ़लम्मा सल्ला वदअहुमा फ़ी हजरिहि। ख़ुगो इज़्ज़तमंदो हम्द व सलात न बाद स्तासु पे नुफूस कुदसिया की माँ क़ुरआन मजीद फ़ुरक़ान हमीद यो आयत करीमा और सरा द आका मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो अहादीस मुबारका बयान करो। अल्लाह जल्ल जलालुहु न दुआ दा अल्लाह ताला माता हक सच बयान तौफीक और ताकत सरद अमल राकी और अल्लाह पाक देता सुता د زړه په غوږونو باندې د اورېدو توفیق او طاقت سره د عمله در کی. خوږو عزتمندو دروم خوږ پروګرام صراط مستقیم کې دارا محرم الحرام د میاشتې سید الشهدا کربلای معلا امام علی مقام امام حسین رضی الله تعالی عنہ مبارک پیغامات او تعلیمات امت مسلمه دا پارا خصوصی ټرانسمیشن دی، خصوصی پروګرام دی. تاسو تبا دا غوی مبارک دا شهادت تعلیمات او پیغامات بندانا چیز بیانی خوږو عزتمندو دغه پروګرام د زړه په غوږونو باندې ووري او دا تقریبا 100 بجو پورې وي انشاءالله مینس کې و پکې د مانزه د پارا وقفه کو. ستاسو قربه مفتی فضل الله جنیدی سره د خپل درون خوږ پروډوسر علی شان کاکا خیل صاحب رابطه نمبر یاد ساتئ 091 5254 143. خوږو عزتمندو ما چې ستاسو په نفوس قدسیه کې د الله جل جلاله د مقدس کلام نه کوم آیت کریمه تلاوت کولو سعادت حاصل کو. اغا آیت کریمه کې الله تعالی د صبر په مقاماتو کې د ټولو نستر او لوړ مقام اغا خپل سر د تن نه جدا کول دي. چې انسان خپل سر د تن نه جدا کړي په دې باندې د صبر د خپل ځان د پاره سعادت ګڼي. دغه رنګې خپل خاندان افراد چې اغا د حضور نبی کریم علیہ السلام مبارک بچی او نسی او نوسی دغه رنګي د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اولاد چاغوی قربانی پیش کړي وا د دین اسلام د سربلندۍ لپاره د ظالم پلاس کې د لاس نه کی خو دلو د وجنا کربلا کے جان نثاروں کو سلام فاطمہ کے پیاروں کو سلام. کربلا کے جان نثاروں کو سلام فاطمہ کے پیاروں کو سلام. خوږو عزتمندو اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی فرمائی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. تاسو مو وایئ هغه چاته شهید کړي شي قتل کړي شي په لاره د الله جل جلاله کی اموات مړي بل احیاء بلکې ژوندي دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو شعور نه لرئ. مطلب دا امام علی مقام امام حسین
رضی اللہ تعالی عنہ مبارک کم جام شهادت نوش کړی دی په میدان کربلا کې، نو الله جل جلاله د داسې قسمه هستو په باره کې، د داسې قسمه شهداو په باره کې فرمایلی دي ژوندي دي. فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن تاسو شعور نه لرئ. یعنی تاسو د هغوی په عالم برزخ کې په ژوندانه باندې پوهیږئ نه، هغه تاسو په 15 حواسو سره نشي معلومولی، سترګو سره، پوزې سره، جبې سره، غوږ سره، لاس سره. بس الله تعالی فرمایلی دي ژوندي دي، زمونږ عقیده ده ژوندي دي. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. خوږو عزتمندو، شهداو ارواح د شنو مارغانو په شکل او صورت کې په جنت کې په علیین کې موجود دي، او د الله تعالی په اذن سره، د الله تعالی په اجازت سره چرته تلل غواړي او چرته ځي نو تلی شي. خوږو عزتمندو، زه شروعات کومه د سید الشهدا امام حسین رضی الله عنه شهادت نه چې کوم سبق او پیغام مونږ ته ملاویږي. تاسو رابطه نمبر هم یاد ساتئ 091-5254-143. انشاءاللہ تاسو با ٹیلیفون کوئ، تاسو کس سوال کوئ، بندانا چیز با تاسو تا دا اغی سوال جواب در کئی. سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ شہادت کی منگتا کم سبق او پیغام ملاویگی اغا سرے تقریباً لس پیغامات تی، لس اسباق تی، لس سبقون دی. پا اغی کڑم بنے مونږ او تاسو ته دا پیغام او سبق ته ایمان والا د خپلې وینې اخیری ساس کی بهیدلو پورې به په صداقت باندې قائم وي. ایمان والا اپنے خون کا آخری قطرہ بہ جانے تک صداقت پر قائم رہتا ہے. دوی مبارکو خپل سر مبارک د تن نه جدا کو، یعنی د تن نه جدا کولو ته پیش کو، او د هغې بنیادي وجه به م انشاءالله بیانیږي چې هغوی خپل سر د تن نه جدا کېدلو دپاره پیش کړی و. څه وجه وه؟ نظام خلافت کې بېګاډ رانشي، نظام خلافت قائم دائم پاتې شي، کوم شورایی نظام دی چې هغه ته نقصان میلو نشي، او د ظالم په لاس کې لاس څوک کېږدي دي، د فاسق په لاس کې لاس څوک کېږدي دي. سید الشهداء امام حسین رضی اللہ عنہ شہادت کی منگتا سبق او پیغام سملاویږي سپروت ته هغه یو تاسو ته بیان شو. ایمان والا د خپلې وینې اخیری ساس کی بهیدلو پورې به صداقت باندې قائم وي. مونږ او تاسو به امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ مبارک شهادت مخې ته ایږدو، او هغې کې چې کوم اسباب پراته دي هغه سبق پتې مونږه حاصلو. دویم نمبر سبق، باطل قوتوں سے مرعوب ہو کر حق کو نہیں چھوڑنا. کم باطل قوتونه دي دا نه چې د هغې نه مونږ او تاسو په رعب کې راشو، یره کې راشو، او یره کې راشو مونږ حق سره ملګرتیا پرېږدو او مونږ حق پرېږدو. نه جینا، حق په نه پرېږدي. باطل قوتوں سے مرعوب ہو کر حق کو نہیں چھوڑنا. نمبر 3، باطل یزیدی خصلتونو چې کم حامل خلق تی د هغوی نه به خپل ځان لرې ساتي. باطل یزیدی خصلتوں کے حامل لوگوں سے خود کو دور رکھے. اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرتے ہوئے رہبر کامل کا دامن نہ چھوڑے. دا سلور تعلیمات تاسو په خدمت کې بیان شو.
څلورم نمبر، مونږ به د خپل ژوند په هر موړ کې د امام حسین رضی الله عنه لمن کلکه نیسو، د هغوی مبارکو به پیروي کوو او د داسې مبارک رهبر، کامل رهبر لمن به نه پرېږدو اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے رہبر کامل کا دامن نہ چھوڑے۔ نمبر 5، فسق او د فجور خبرونا بزان ساتی، فسق و فجور خبری بپجب نه کی، فسق و فجور والا کام نہ کرے، فسق و فجور والا کام نہ کرے اور غلط لوگوں کو چھوڑ دے، ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دے۔ غلط خلق پرېږده. دا 10 محرم الحرام باندې چې کومه واقعه شوې وه او 10 محرم الحرام باندې چې امام علی مقام امام حسین رضی الله تعالی عنه مبارک کومه قربانی ورکړې وه، جام شهادت یې نوش کړی و، پای کې زمونږ استاسو دپاره دا تعلیم دی چې د غلطو خلکو ملګرتیا به نه کې، غلطو خلکو سره به کینې نه، د غلطو خلکو به سپورټ نه کې، د غلطو خلکو به حمایت نه کې. خوږو عزتمندو، څوک چې الله پاک خفه کوي، د الله پاک تعلیمات نه خپلوي، د الله جل جلاله ارشادات نه مني، د داسې قسمه خلکو اصلاح کوشش پکې، خو د داسې قسمه خلکو به خبره نه مني. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، بلکې څه به کې د غلطو خلکو به سپورټ نه کې، بلکې رفقا حسین په شان به د وفاداری سره رهبر کامل اکمل لمن به مضبوطه نیسي او ظاهری قوت چې وګوري ناینه به مرعوب کېږي نه او د حق لاره به نه پرېږدي. اسلام سرمایه حیات یزیدیت نه دی بلکې حسینیت دی چې د دې عملی نمونه امام حسین رضی الله تعالی عنہ کربلا کې پیش کړی وه. خوږو عزتمندو، اقتدار طاقت د انسان جان روح اخستی شي، یعنی اقتدار به راولېږي، ځکه چې اقتدار سره طاقت دی، طاقت به راولېږي او د یو انسان بمڑ کی. اقتدار کی طاقت جان تو لے سکتی ہے مگر ایمان نہیں. ایمان دتا نه نشي اغستی، تخپل ایمان باندې پخپل اسلام باندې محکم اوسا، مضبوط اوسا. اگر ایمان کی طاقت قوی ہوگی تو اس کے عزم و استقلال میں کوئی کمی نہ ہوگی اور یہ رہبر کامل اکمل کے بغیر ممکن نہیں. جیسا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ارشاد فرماتے ہیں، شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پانا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا که بنا الا الا هست حسین. زدا کلمات یو ځلې بیا ویمه، یقینا زمونږ استاسو شاه هم حسین دی، زمونږ استاسو بادشاه هم حسین دی، زمونږ استاسو دین هم حسین دی او د دین قلا او د دین حافظ او د دین محافظ او د دین ناصر هغه هم حسین رضی الله عنه دی. دوی مبارکو سر ورکو، سر پیش کو، سر قلم شو، سر داد نه داد، سر ورکړو، سر پیش کو، سر قربانی کو، نه داد دست در دست یزید، لیکن خپل لاسې په لاس د یزید کې ور نکړو. حقا که بنا الا الا هست حسین، حق خبره دا ده، سچه خبره دا ده چې بنیاد د لا اله الا الله امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مبارک تے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین،
دین پنا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا که بنا اله هست حسین. هگو عزت مندو د امام عالی مقام امام حسین رضی الله تعالی عنہ مبارک د شهادت یو سو اسباق، یو سو تعلیمات، یو سو پیغامات می تاسو ته بیان کړو. هغو عزتمندو دا یاد ساتئ چې نن ورځ هم ډیره برکتناکه ده، نو محرم الحرام ده، او سبانۍ ورځ هم ډیره بهترینه ده چې هغه د 10 محرم الحرام ورځ ده. مونږ او تاسو بخپل مینی محبت اظهار کو اهل بیت کرامو سره، خاندان نبوت سره، شهداء کربلا معلا سره. کربلا کے جان نثاروں کو سلام، کربلا کے جان نثاروں کو سلام، فاطمہ کے پیاروں کو سلام، فاطمہ کے پیاروں کو سلام. خوگو عزت مندو فضائل حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم. حضرت علی بن ابی طالب بیان کی، فرمائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم فرمایلی دی چې حضرت علی سے فرمائی چې حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت حسن او حسین لاس ونیولو. حضرت حسن مبارک لاسی ونیولو، د حضرت حسین مبارک لاسی ونیولو، او وہ فرمائل جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے محبت کی، چاچے ما سره مینه وکا او زما د دغې دواړو نواسو سره، او حضور نبی کریم علیه السلام دې دواړو باره کې دا ویلي چې دا زما بچي دي، او زما د دې دواړو زامنو سره مینه وکا او د دې دواړو مور او پلار سره مینه وکا. سبحان الله، هغه به د قیامت په ورځ ما سره زما په درجه کې وي. سبحان الله. حضرت حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے والد سے اور والدہ سے محبت کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے ہی درجہ میں ہوگا. سمرا ماشاء اللہ کل تعلیم، پیغام، سبق مونږ او تاسو ته حضور نبی کریم صلی الله علیه وعلا آله وسلم را کړی دی. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مبارک چونکہ دنیا نه پرده کړی ده، دنیا نه رحلت کړی دی، اوس اوی مبارکو سره د محبت اظهار دا هم دی چې دا غوی ذکر جمیل اکو، دا غوی تذکره مونږ اکو. دا یاد ساتئ، دا خبره ځان سره نوٹ کئ خوږو عزت مندو، او دا خبره یقینا د نوٹ کولو ده چې مونږ او تاسو په دې خبره باندې پیښو چې ذکر شهادت شریف، دا الفاظ نوٹ کئ، ذکر شهادت شریف، ذکر شهادت شریف عین سعادت تے. خو کله چې کله روایات موضوعه و کلمات ممنوعه و نیت مشروعه نه خالی وي، الفاظ دوباره ویما، اردو کې هم درته ویم او پښتو کې هم درته ویم، دا ځان سره نوٹ کئ. دا اوس چې زه لګیم او د هغې خاندان مبارک ذکر کومه، سبا به په خیر سره پروګرامي 5 نه 7 بجو پورې یا 4 نه 6 بجو پورې، 4 بجو نه 6 بجو پورې، او مونږ د هغوی دا ذکر به کوو. دا عین سعادت دی. او زه درته حدیث مبارکه ویمه، ذکر الانبیاء عباده، ذکر د انبیاء علیهم السلام کول، د هغوی بهادري بیانول، د هغوی نبوت بیانول، د هغوی
معجزات بیانول دا عبادت دی. و ذکر الصالحین کفارتن، او ذکر د صالحینو، ذکر د پاکانو، ذکر د خاصانو کول، ذکر د متقینو کول، دا گناہونا مٹاوی او گناہونا رجی. ذکر شہادت شریف جبکہ روایت موضوعہ، کلمات ممنوعہ و نیت نامشروعہ سے خالی ہو عین سعادت ہے. فتاوی رضویہ جل 16 صفحہ 657 مکتبہ غوثیہ کراچی. هغوی عزتمندو انشاءاللہ تعالی تاسو تبا دا اللہ پاک مینا بیانو، تاسو تبا دا تمام انبیاء خصوصاً دا حضور نبی کریم علیہ السلام مینا بیانو. دا غرنگی خوگو عزتمندو تاسو تبا منگا دا اولیاء اللہ او دا پاکان خدا مینا او محبت بیانو. خوگو عزتمندو منگ بتاسو تا دا اہل بیتو مینا بیانو. صدا پارا با بیانو، دے دا پارا با بیانو چستاسو زرون تازی، ستاسو زرون دا ایمان نڈکشی، ستاسو کم نیک اعمال دی چه اغا نیک اعمال ای که تاسو مخلص شی او اغا نیک اعمال تاسو مینی سراو کئی. 10 محرم الحرام بانی بتاسو بنیادی کم دوکارا کوئی. نمبر 1 روجہ، فرضم ندا واجبم ندا، ثواب عظیم دے. 10 محرم الحرام باندی روجہ، 10 محرم الحرام سره با 11 محرم الحرام ملګری کوي. که چا نن روجه وي نو نن روجه او سبا، که چا نن روجه نه ده سبا دی روجه وساتي، سبا روجه سره دی بیا 11 محرم هم ملګری کی، مطلب د پیر ورځ د سره ملګری کی. دویم نمبر کار بس کوي، دویم نمبر کار خپل اولاد رزق فراخی، د خپل اولاد رزق فراخی وکوي. صدا پاره دې دا پاره چې الله تعالی تا باندې ټول کال رزق کی فراخی وکي. خو عزتمندو دا دو کارونه با مینې سره کوي. فرض واجب نه دی، ثواب عظیم دی. که چاو که ډیر ثواب دی، که چاو که ډیر فواید دی. خو عزتمندو فضائل حسنین کریمین رضی اللہ عنہم خبر میں کولا، حدیث میں تاسو تا بیان کو حضرت علی بن ابی طالب پا حوالہ اوی روایت کرو. راضی د حضور نبی کریم علیہ السلام یو حدیث مبارک در تا بیانو ما اغوو رئی. او دا د نننی پروگرام مقصد ستاسو پزرونو کے دا اہل بیتو مینا بیدارول ویخول. حضور نبی کریم علیہ السلام صحابہ تو فرمائیں چې زه تاسو در اغا حستوب ابارک خبر در نکما چې اغا دنیا نیکه په اعتبار بہتر دی، د تر او د تر د لور په اعتبار بہتر دی، د خپل ماما په اعتبار بہتر دی، د خپل مور د طرفه تروریانو په اعتبار بہتر دی. صحابه و تعرضو کو قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ضرور حضور نبی کریم علیہ السلام تو فرمائل حسن او حسین رضی اللہ عنہما. حسن حسین دا بہتر دی دنیا نیکه په اعتبار زکه چې نیکی زیمه. حضور پاک علیہ السلام فرمائی نیکی زیمه او نیای حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالی عنہ دا. پاتشو تر او ترور په اعتبار بہتر ہستی دی. ترے حضرت جعفر بن ابو طالب او تروری ام ہانی ماما قاسم بن رسول اللہ او تروریانی اغا زینب رقیہ ام کلثوم. بیاوی حسن او حسین رضی اللہ عنہما یعنی کہ جنتی دی، والد والدے جنتی دی،
چاچای جنتی دی، ترور جنتی ده، مامای جنتی دی، خالاګانی جنتی دی او دا پخپلم د جنتی دی او د جنتی ځوانانو سردار دی. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. جزاکم الله ویلکم، خوش آمدید ډاکټر صاحب. طبیعت شریف موسم د سلامت اوسه. مهرباني زمونږ د وجه نه تاسو مصروفیاتو کې خلل راغو. بالکل نه راغلو، اصل کې پیلا فون راتلو په موبایل باندې، خو هغه کې आवाज بالکل نه راتلو. خجی دو درې پیری فون راغلو په موبایل راتلو خجی، خو ما ته بالکل आवाज نه راتلو. ځکه مې تاسو ته ما ذهن کې راغله چې کېدله شي دا فون تاسو طرف نه، ځکه چې پېښور چرسدا پې لیکلیو. بېشک جزاک الله جی، جزاک الله. تاسو ته د نمبر PTCL والا درولګلم چې ما ته هم تاسو خبرې اورېدلو کې اساني وي او تاسو ته هم زما आवाज ورسیږي. جزاک الله. بس خصوصي ترانسمیشن دی د محرم الحرام حواله سره، امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام شهادت مبارک، دا غوی تعلیمات، دا غوی محبت، اهل بیت و محبت. ماشاءالله. جی اللهم صل. تاسو طرف نه به سوالی که ز خپل معروضات تاسو جی ملفوظات بیان کړئ. بس ملفوظات خو نه دي زما طرف نه، عاجزانه معروضات دي. سبحان الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وبارک وسلم کما ہوا اہلہ. الحمد للہ رب العالمین وأطيب الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين أنيس الغرباء والمساكين وعلى آله طيبين الطاهرين وأزواجه هن أمهاتنا وأصحابه أجمعين وأتباعه وأهل طاعته إلى يوم الدين. زما ډیر خوږه ورورا اور ټول السامعين والسامعات ته ما طرفنا سلام قبولی. قبول لے وعلیکم السلام. اہل بیت اطہار اطرت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم په مقام و منزلت باندې، شان باندې، هغوی برکت باندې، امت دی پرا د هغوی اهمیت اور افادیت باندې که مونږ اول قرآن عظیم، فرقان حمید، برهان رشید طرف ته توجه وکړو. وخت به تاسو سره یقینا کمی وي، ځکه زه اختصار سره صرف 3 مقامات نا آیات مبارکہ راخلم. نجران نصارا چې حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام تراغلل، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سره اغوی حجت بازی شروع کړه. کتا سما سره اتفاق لري جی اور یقیناً بلره چې د نبی شان داده چې نبی بو تسلیم کوي د تمام انبیاء علیهم الصلاة والسلام، رسول عظام علیهم الصلاة والسلام حق داده چې امت باغا تسلیموي
जी जी नबी सरा आर्ग्यूमेंट नश्ता दे, नबी मखामख बुत्सो को हुज्जत न कवी, आर्ग्यूमेंट ब न कवी, सरे तस्लीम खम बवी। नो अगुई चे हुज्जत शुरू करो। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु फरमाई, फमन हाजक फीहि मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म फकुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। दायत मुबारका सूरह आले इमरान की थी। जी जी दायत मुबारका चे नाजिल शो जी आगा चे कुम नजरान नसारा ओ चाचे हुज्जत बाजी कवला सरकार दो आलम खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम। अगुई मुबाहिला तचकुम जमात वतो अगा नुफूस खम्सा बांधे मुश्तमिल। जी जी बिल्कुल। महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत फरमालो, सैयदा तोयबा फातिमतु ज़हरा अलैहा सलाम, अमीरुल मुमिनीन मौलल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, माशाअल्लाह, रिहानतुर रसूल इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, सिबतुल असबात इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम। या सुभान वड़ू अल्लाह। क्यों मुफ्ती सिब काबिल गौर खबरा दादे जी जी कि दगा वक्त के दा वाकया ची पेश दला मुबाहिला वाला दे महबूब पाक अलैहिस्सलाम फर्जंद करीम हजरत इब्राहिम बिन रसूलुल्लाह जौंदे वो खाजी उम्मुल मोमिनीन हजरत मारिया क़िब्तिया सलामुल्लाह अलैहा वजूद मुबारक न चुकुम सरकार दो आलम फर्जंद जलील बेशक। हजरत इब्राहिम बिन रसूलुल्लाह जी जी अलैहिस्सलाम जौंदे वो जोंदेव। आगाए जान सरा न बोतलो मकाम फिक्र दे जी जी दुआ चीजों ना यो खो जनाब इब्राहिम हम दे दुनिया नतलु नाओ मा कान मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। हजरत कासिम दुनिया न तल्यो, जी जी हजरत अब्दुल्ला चे अलकाब तोयब मुतहर दुनिया न तल्यो, जी हजरत इब्राहिम वो हम दुनिया नजी। अहले इल्म में यूं सबब और यूं वजह खुदा लिखले दे, जी लेकिन यू सूफीज बर्ग हजरत यहया बिन माज राजी रहमहुल्लाह ताला इमामुल वासिलीन फी रब्बिल आलमीन यहया बिन माज राजी अलैहि रहमा व क़द्दसल्लहु सिर्रहुल अजीज आगा फरमाई कि दा मुबाहिला वा बेशक दा मुबाहिला वा अतमाम हुज्जत तो अहले किताब बांधे। हर नबी अलैहिस्सलाम सैयदुना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जद्दुना व अबूना खलीफतुल्लाह फिल अर्द सैयदुना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नवनसा रूहुल्लाह इब्ने मरियम सैयदुना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रस सुमरच अंबिया रागली दी खुसूसन दा तमाम अंबिया जी तेबुची दुनिया नतलल अगीबो अग खपल फर्ज अदा कवलु चे अल्लाह तबारक व तआला वर कड़ेओ चे तासबुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व बारक व सल्लम बशारत वर कवई। जी तमाम अंबिया दगल लिहाज सरा मुबश्शिरीन दी चागोई दी हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दुनिया ता वरूद मसऊद बशारत वर करे दी। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशारत पर कुरान अजीम के मनसूस दे जी जी
چې زدې دې پر هم راغلیم چې تاسو ته هغه نبی مبشرم برسول، هغه رسول بشارت درکم یاتی من بعدی چې ما نه پس برازي، هغه آخري نبی دی. جی سید الاولین هم دی، سید الاخرین هم دی. محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام داغه شمائل، داغه مناعت، محاسن، محامد، خصائص مفتی صاحب جی دا باندې کوم گفتگو کو ډېر ډېر د ټوله زندگی هم ناکافی دی. بهشک بهشک. حضرت بابا عبدالرحمن رحمت الله علیه سخ کل خبره کړي دي، ارشاد سبحان الله. خبره خدای مګنه بشک چې بندا دی، سبحان الله. خدای مګنه بشک چې بندا دی، نور کل وړه صفات دی پر اختیار. سبحان الله سبحان الله. لہذا محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام مناقب نہ ختم کیږي، نه ختم کیږي. اوس هغه حضرت یحیی بن معاذ رازی فرمایي چې دغه ځای کې بو فرزند محمد نزی، فرزند نبوت بوزی. الله. ابراہیم بن رسول اللہ، ابراہیم بن محمد، فرزند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، حسنین کریمین فرزندان نبوت دی. جی اغا لڑل دغه آیت مبارکه کې چې تاسو اجازت سره د سامعین او سامعات تکوم خبره خیم. جی جی ارشاد. خیرنه کوشش کوم الله دې قبول کړي. آمین. چې قرآن عظیم دغه نس مونږ ته یو رمز را کوي، یو لطافت را کوي، یو اشارت را کوي. جی جی. د اخریات انفسنا و انفسکم، سبحان الله، چې داغه هستیان نفوس رسول دی. سبحان الله. دا څلور هستیا نفوس رسول دی، یعنی د نفس رسول برکت اور تجلیات په دغه نفوس کې متجلدي. سبحان الله ماشاء الله. ډیر عظیمه خبره مو کوي. دا نفوس رسول دی، نفس کریم و طیب و اطیب و اشرف و اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نفس اکبر، نفس اطیب، نفس اعظم، نفس مکرم، نفس رسول، نفس نبی، محبت وحی، برکات اور تجلیات په دغه نفوس کې متجلد. سبحان الله. لہذا دا پیشوا دی. مفتی صاحب لک شاته بولاړ شو. جی جی. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتحیۃ والسلام اللہ نبی دے، اللہ رسول دے، اللہ خلیل دے، ابو الانبیاء دے، معمار کعبہ دے. څومره خصوصیات، څومره مناقب، څومره شمائل، څومره مناعت. لیکن وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ډیرو کلمات کې، ډیرو خبرو کې الله تبارک وتعالی ابتلا تا واچول. فاتمهن. مفتی صاحب د آیت مبارکه داغه چې کوم لفظ د ډیر قابل غور دی. فاتمهن. اللہ کریم فرمائی، رب جلیل فرمائی، رب متعال فرمائی فاتمهن. آغا تمام ابتلاات کے بدرجہ اولا و اعلی دا کامیاب شو. سبحان اللہ. اہل علم ډېرې خبرې لیکلي دي. یو روایت کې ما دا خبره لوستله جی چې کل ابتلاات 92 پې راغلي، 92. قرآن پاک اجمال سره خبره کوي. مفتی صاحب تاسو په دغه باریکي او نظر دی. مثلا اللہ کریم وائی ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا پخیلاس کت صدی. قال ہی عصائی اتوکو علیہا واہشو بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى. دا زما سادی دا باندې ټیک وهم، د خپل ریوړ ته دا باندې د خوراک غذا د پتو انتظام کوم، او دا کې ما د پرلورم برکتونه دي.
تالمود کې دا لیکلي دي جی چې 14 خصوصیات حضرت موسی علیه السلام بیان کړل د دې کونټۍ د دې کونټۍ د دې ماشاءالله عصا. ماشاءالله لیکن قرآن هغه اجمال سره راخستی دي بېشک. دغه ځای کې دغه چې کوم ابتلاات مثلا حضرت هاجر علیه السلام حضرت اسماعیل علیه السلام وادن غیر ذی زرع تراوستل لوره تاسو خبره بولک مختصر کوو لیکن دا کل ابتلاات 92 د محبوب پاک علیہ السلام نامه مبارک محمد چې دی محمد جی مفتی صاحب د دې اعداد مبارکه 92 دي ماشاءالله ماشاءالله تاسو د کمبینیشن وګورئ حضرت اقبال ډیره مزیدار خبره کړې ده سبحان الله حضرت اقبال وايي شعله عشق صد ابراهیم سوخت شعله عشق صد ابراهیم سوخت تازه او چراغ محمد برافروخت دا الله عشق شعله ابراهیم علیه السلام سلزله ابتلا ته واچوي بیا غزانه محمد رسول الله چراغ را پورته شي الله اکبر ډیر باریک مقام بیان کړی دی شعله عشق صد ابراهیم سوخت دا الله عشق شعله ابراهیم علیه السلام سلزله په ابتلا کې واچوي صرف مونږ ته وقلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراهیم نه 92 ځاله دغه ابتلات کې اچېدلې دي بیا هغه ځای نه چراغ محمد برافروخت حبیب پاک علیہ السلام بو فرمایل چې زه د خپل نیکه ابراهیم علیہ السلام دعا یم بېشک اچھا اوس دغه نفوس رسول چې دی د کې د محبوب پاک علیہ السلام نفس مبارکه تجلیات متجلی دي مفتی سے مخکې بلاړ شو یو خبره جی دومره خبره چې هغه آیت مبارکه چې امهات المؤمنین ته فرمودات پکې شوي دي جی هغوی مقامات بیان شوي دي جی هغوی ته ترغیبات الله کریم ارشاد فرمیلی دي یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن اے دی نبی بی بی ته د تمامو مومنانو مومناتو مور تا مقام بلند دی بلند بلند ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا امتعكن واسرحكن سراحا جميلا تاسو ته دنیا زینت چیزونو سونے چاندی ضرورت دی حبیب پاک علیہ السلام تاسو ته هر څه دیر کی لیکن بیا دغه رفاقت نه تاسو محروم شئ امهات المؤمنین اجړل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د تا رفاقت هر چیز نه مونږ ته ډیر عزیز دی بېشک یا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى واقمن الصلاة واتین الزکاة واطیعن الله ورسوله مفتی صاحب توجه په فرمائے امهات المؤمنین علیهن السلام سره چې کوم ځای کې خطاب دی تلقینات دی ارشادات دی اور تمام صيغه مؤنث دی بېشک اور داغه آیت مانس کې پکې تخصص دی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا دغه ځای کې مذکر صيغه دی زتا سو اجازت سره دا مقام لګوازه کوم حضرت صاحب یو گزارش ته تاسو به مونږ سره جی تعاون خپل جاری ساتئ ډیر ښه مونږ لبجی تاسو یو 15 منټ راکې مونږ سره د نیوز ټایم شوی دی اچھا ډیر ښه ډیر مونږ نیوز چلو او نیوز نه بعد ان شاء الله راځو زبه د فون کېدم کنه نه تاسو هول کوي مونږ د دوباره رینګ کوو جی تاسو د خبرونه چې نیوز به چلی او پکې به جی مونږ په خیر سره وکړو ډیر ښه ډیر او بیا به چی 20 باندې مونږ ته د دوباره کال کو او دغه ځای به واضح کوي چی 20 باندې ښه چی 20 باندې ان شاء الله خوږو عزتمندو مونږ سره د نیوز وخت شوی دی نیوز نه بعد به ان شاء الله تعالی علامه صاحب سره دوباره مونږ تاسو مخامخ کیږو تر داغه وخت پورې فی امان الله